اصول منلی دي د دې لپاره بشارتونه خاصه چې څوک یې نه مني هغه له زجر توبیخ تخویف د زواجر ورکړي. د دې مسلو په اثبات باندې رب العزت دلایل ذکر کړي او دا دلایل چې دي نو دا درې قسم دي. یو توای دلایل عقلیه. عقلیه هغه دلایل چې تسترګې پټي کې کنه نو ستا عقل یې مني چې او د خبره ده. دویم دلایل نقلیه او دریم چې دلایل وحیه. دا مسائل الله ثابتوي په دلایل عقلیه او نقلیه او وحیه باندې. دلایل عقلیه یو قسم ده دلائل عقلیه محضه. دلائل عقلیه محضه دا دلائل عقلیه محضه چي دي دا علوی دي دا وسطی دي دا سفلی دي دا نفسی دي. علوی بل لگلاش اسمان تورا ان فی خلق السماوات لاند سفلی زمکی تراش وفي الارض وسط تراش ریاح روان دي وریز روان دي مرغان روان دي وسط تراش علوی وسطی سفلی نفسی دلائل ستا بدن ته وګوره سترګې چادر کړې دي الله خله چادر کړ الله وګونه او لاس او خپې چادر کړ الله دا ټول کارونه الله کړی دي. نو تبه به غیرت په دې خپل باندې څنګه आवाज کوي بوکو بابا را باندې شي دا کارونه خو الله کړی دي. دې توای دلایل عقلیه محضه. دویم قسم په دلایل عقلیو کې دي چې هغه توای مسکت للخصم دلیل الزامی او توای مسکت للخصم دلیل پیش کئی خصم بالکل چپ کئی. ولئن سألتهم خجی خصم بالکل چپ کی. ایو شیء اکبر شهادتن سورۃ انعام کی راضی ایو شیء اکبر شهادتن خلق غلش قول الله شهید بیني وبینکم الله گواه زما استاد په منځ کې. دې توای دلیل الزامی عقلی مسکت للخصم. او دریم قسم دی دلیل اعترافی. اعترافی هغه دلیل ته وایي خصم اعتراف کړل اقرار کړل چې او څوینو د سید ولا ان سالته من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. اسمان زمکه چا پیدا کړی دي وای الله. دلایل نقلیه چې دي دا پنځه قسمه دي. نقلی د انبیاء نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام پلان 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 دی نبیانو ویلی. دلیل نقلی دا ملائکو دا سی خبر کر شهید اللہ انه لا الہ الا هو والملائکت و اولو العلم قائم بالقسط والملائک. دلیل نقلی من الملائک. درم دلائل نقلی دا عباد الصالحین نیکان خلق ذوالقرنین گوری اصحاب کاف گوری هغه دا خبره کړل رجل مؤمن گوری صاحب یاسین گوری. دلیل نقلی د عباد الصالحین. دلیل نقلی د جنات هغه جنات چې راغلي ان سمعنا قرانا عجبا هغه جنات څنګه است بیان کړو. دلیل نقلی د کتب سابقون تورات کې را مسله انجیل کې را زبر او صحف اولاو کې را ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. خجی دلیل وحی چې ده دا دلیل نقلی د انبیاء نه چې ده دا دو قسمه ده انفرادی او اجتماعی. کله کله انفرادی دلایل پیش کړي پلان کې پیغمبر ویلي پلان کې ویلي. کله دلیل نقلی د تمام انبیاء نه ذکر کړي. دلیل وحی دو قسمه ده وحی عامه او وحی خاصه.
وحی عامه عام وحی دا وحی خاصه دا اجمال و دا دلائل و تفصیل واوری دلیل عقلی محض چرے دا سورة نحل اول سر چراوار دلائل شروع دی خلق السماوات والارض علامات بالنجم هم يهتدون اب ما يخلق كما الله يخلق وشو لخبر مانی دا دلائل عقلیہ محض دی اعترافی دلیل قرآن کریم ذکر ہے قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون دلیل الزامی مسکت للخصم قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم کہ اللہ استاسی غوزون واخلی استرگی واخلی نو څوک د اعلان کہ تاسو داسې زونه راوړي قل ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة کله الله عذاب راشي دا عذاب څوک واپس کی غلیش خجی دی توای دلیل الزامی مسکت للخصم دلیل نقلی د انبیاءنا نقلی اجماعی او نقلی انفرادی دا قرآن کریم کے ډیر زیات دي انفرادی لپاره د ایوب علیہ السلام واقع ذکر کړي د یونس علیہ السلام واقع ذکر کړي زکریا علیہ السلام واقع د نوح علیہ السلام د نور د دیو جنا دی توای دلائل نقلیه دلیل نقلی د انبیاء دلیل نقلی د ملائکه ملائک وای چې کله ملائکه نه تپوس کیږي حضرت جبرائیل شپاړه سورې د نبی علیہ السلام فال رانه غي نبی علیہ السلام د جبرائیل څه چل دی وکاو هغه وما نتنزل الا بامر ربک منګ ور را کوزې دی نو شو مګر استاد رب په حکم باندې چې رب حکم نه کړ موږ را کوزې دی نو شو ملائک چې اقرار کوي یسبحون الليل والنهار شپه ورځ د الله پاکي بیانوي او دلیل نقلی د عباد الصالحین اصحاب کاف واقع اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا واذ اعتزلتموه وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف صاحب یاسین بیان کہ وما لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون وشولې دومی سپاره اول سر کې ودا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا داغه د نجران نه چې کسان د نجاشي د خوانه چغه سولیخ یا شپېته کسان راغلیو چې کله قران واورېدو نو دسترګو نه وښ کې روانه شولې او رجل مؤمن چې سورته مؤمن کې راځي هغه بیان کړو اتبتلون رجلا اي يقول ربي الله دلیل نقلی جنات د جنات نه دلیل نقلی الله دو سورتونو کې ذکر کړي سورۃ احقاف او سورۃ جن کې پوښل خبره مانی دلیل نقلی د کتب السابقونا ولقد اتینا موسی الكتاب وجعلنا هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دون وكيلا او دلیل وحی دا دو قسمه دی وحی عام وحی خاص وحی عام وحی تمام انبیاء اللہ دے کړي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وحی خاصه لا تجعل مع الله الها اخر وشل خبر مانی وحی خاصه وحی عام دا ذکر کړي ورسره شهادت د الله په مسله توحید معنی سورۃ آل عمران کی راضی شهید الله انه لا اله الا هو او شهادت د رب العزت په صداقت د قران معنی لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه او شهادت د رب العزت په صداقت الرسول باندې دغه سورۃ انعام کی راضی قل اي شيء اكبر شهادتا چا شهادت بلی قول الله شهید بیني و بینکم او شهادت په اثبات د قیامت معنی وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل اي وربي لتاتينكم او قیامت روان دې توای اثبات د مسائلو اثبات د اصول مهمه په دغه چیزونو باندې
د اثبات لپاره یو بل طریقه چې هغه ته حلف وای، حلف قسم ما خبره ثابتې او شو له خبره مانی لکه دعوت ثابتې په دلایل باندې مدارنګ ثابتې په حلف مانی. فإن الحق مقطعه ثلاث يمين او لقاء او جلاء. حق خو په درې څه ثابتېږي، یا سره قسم وکي زما د قسم چې خبره رسیدا، یا سره د چا سره ملاقات وکي، یا پستر ګماني ویني. یو شاعر وای حلفت ولم اترك لنفسي غريبه وليس وراء الله للمرء مطلب. ما قسم خور استاد نفس لپاره مې ته شک پرې نه خودا، او د الله لپاره د سړی د الله نه سوا د سړی خو څه بل مطلب نه. او دا حلف چې ده نو دا یو څو قسم دي. یو قسم حلف هغه دا دی چې مقصود د قسم کون کې دای که پلان کې کار مې ونه کو نو مقسم به دې ما ته ضرر ورسي. او دا عقیده ساتي چې مقسم به عالم دی، متصرف دی، يفعل ما يشاء. او کچیر ته زبر خپل قسم کې دروغجن یم نو ما ته مقسم به ضرر ورسي. دا قسم قسم چې سړی کوي واحد فالله به کوي. او که دا قسم قسم یو سړی په غیر الله وکړه نو سړی مسلمان نه دی، کافر دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې قسم په غیر الله باندې وکړه سړی مشرک دی. او نبی صلی الله علیه وسلم وی من کان حالفا فلیحلف الله. او که سړی قسم کوي نو قسم په الله وکړي. ومن حلف بغیر الله فلیستغفر الله. او که سړی قسم کول په قسم کاو په غیر الله باندې نو دا سړی استغفار وی سړی ایمان لاړ. لیکن زمونږ د زمانه عوام څنګه دي قسم په اولیاء چې کوي نو دا ته ډیر قوي ښکاری. د دې چې قسم په الله باندې وکړي. یو سړی ته قسم په الله کې او وته د لوی ځوان د الله چاچي راکا راستی راکا یا سړی وته په ټوکم نه کوي غیر کې نو قسم چې ده په غیر الله د لوی ګڼي د قسم د الله. یو قسم د قسم دا دوستانو د قسم کول کې دا مقصد دی چې زه قسم کوم که په دې قسم کې زه کاذب یم نو مقسم به به ما ته ضرر ورسي. دا قسم قسم دا په الله کې دی شي. دویم قسم د قسم هغه دا دی چې مراد د دې نه نزول د رحمت په مقسم به باندې. لا عمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. لا عمرك زما دستا په عمر قسمی نه نه الله دې ستا په عمر باندې رحمت نازل کی. دا خلق نشری نشا دا دعا ده لپاره. لا عمر زید ولا عمر ابي. زما دې په عمر د زید قسمی نه نه لا عمر زید الله دې رحمت راولېږي په عمر د زید. ولا عمر ابي الله دې زما د پلار په عمر باندې رحمت راولېږي. دریم قسم قسم چې دغه خیری مقسم به تا سکینت بنیتی ان لم تروها تسير النق على طرفه قدای. زدي خپل بچي ورکم کچره تاسو نه نه چې دای ګرد غبار را په طرفونو د کلا باندې. د دې معنی دا ده اكون محزونا زه غمجن شمه په خپل فقل د اولاد باندې. وښولې څلورم قسم حلف ده او حلف راځي په معنی د شهادت په مدعا باندې. وښولې والذي ملأ قلبي محبتك واجلالك ومحابتك
انک لحبیب. د دې لفظ معنی دا والذی ملأ قلبی، هغه ذات گواه دی چې زما زړه ډکړه د استاد محبت نه، استاد لوی نه، استاد یې نه. په دې خبره گواه چې انک لحبیب، ته زما ګوره دوست. قسم په معنی د شهادت سره، قسم بلب میگونه تو و زلف شبگونه تو محبوب دل روبای. ستاسری شونډې تور زلف دې گوا کوم چې ته زما د زړه محبوب. دلته قسم په معنا د شهادت سره دی. قران کې والصافات صفا، یاسین والقران الحکیم والعصر والعادیات، دا الفاظ چې راغلي دي دلته قسم په معنا د شاهد سره دی. والصافات صفا، هغه صفونه چې جوړي هغه مجاهدین گواهی، هغه فرشتي گواهی. عادیات عدوان، هغه اسونه گواهی چې هغه منډه وي. والعصر، زمانه او مازیګر گواهی د انسان په تاوان باندې. د قسم په معنا د شهادت سره. او قسم کله کله راځي د تفخیم الواقع لپاره، دا واقع د زیاته غټه ده. وشول خبره مانی دا واقع د زیاته غټه ده، نو د هغه د وجنه قسم راځي. وشول خبره مانی امور مثبته په حل باندې، چې په حل باندې کوم امور ثابتيږي، دا درې قسم دي. دا یو څو قسم دي. یو قسم حل کول په اصول الایمان معنی، اصول الایمان معنی والکتاب المبین ان الہکم لواحد. قسم په اثبات د توحید، قسم په قران. وشول خبره معنی قسم په اثبات د رسالت معنی یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم کول په اثبات د جزاء او د وعده باندې، قل بلا وربي انه لحق. او بل قسم راضی په احوال الناس باندې، چې د انسان احوال مختلف دي. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. قسم په دې باندې چې احوال مختلف دي، ان سعيكم لشتى. او بل قسم راځي په صفات ذمیمه معنی په انسان کې، په انسان کې صفات ذمیمه دي. څنګه؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثر نبی نقا فوسط نبی جمعا. وس گوا په څه خبره ده؟ ان الانسان لربه لکنود. انسان د خپل رب نه ده ناشکر. وشولې سورۃ بلد کی راځي لا اقسم بهذا البلد، نورس توای لقد خلقنا الانسان فی کبد. او کله کله حلق راځي په صفات حسنه باندې، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا والتين والزيتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دې توای مقاصد چې ثابتي کې بدی امور باندې بیان چې کله کاوه نو ذهن کې دسه مرا والا چې ما سه بدل د جمعې بیانو کو ټول خلق سم خلق شو. نه نه، ته چې کله د حق بیانو کې نو دسم مو وایو چې ټول بزما مخالف او دسم ذهن کې مرا والا چې یا به ټول مخالف یا به ټول موافقین. نه مزبذب خلق هم پکې. وشول خبره مانی کله بیان چې کینو د بیان نرستا خلق درې قسمه ګرځي. یو قسم خلق منون کی، لکه صحابه داغي نمونه نیکان خلق. دویم قسم خلق چې دي هغه مکمل منکر، لکه د نبی علیہ السلام په دور کې هغه ظاهری کافرانو، څو منافقان خلق او د قران قاعده ده. رب العزت کله کله دا جدا جدا ذکر کی.
مسلمانان کافران منافقان که سورۃ بقره اول سر اول مومنان نو دویم کافران نو دریم المنافقان نور سورۃونو کې اندسرا نو کله کله رب العزت دسی وکي چې دا مومنان یو ځای ذکر کی او کافران او منافقان شریک لکه دې نمونه سورۃ حج 250 آیات راوړل حدیث سورۃ حج آیات نمبر 250 خجی التوی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى کله چې به بیان کاو القى الشیطان فی امنیته شیطان به وسوسه واچلې خلکو بسینو کې مېز د بیان د نبی کې وینسخ الله ما القى الشیطان رسول کوي هغه چې شیطان غرزولي بیا مضبوطی الله خپل الله علیم حکیم دی وسه تفصیل واوري ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض دای منافقین ذکر کړه والقاسیات قلوبهم دای کافران ذکر کړه او فینسخ الله ما يلقي الشيطان دای د مؤمنانو حالت بیان کوم مخکې به وای د مؤمنانو تعبیر کوي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به دا د مؤمنانو حالت بیان کړه وتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم دا دوړلې وسوځي کوي ولا يزال الذين كفروا في مريه منه بلته کفرو کې منافقان او مشرکان دوان دا واغسته حتا تاتهم الساعه بغدتن او یاتهم عذاب یوم عقیم دې توای تقسیم د خلکو پس د دینا چې کله بیان ته وکي د بیان نه ورسره خلکا دو قسم شي درې قسم شي یو قسم منون کی یو قسم مخالفین او بل قسم وشول خبره معنی درمیانه خلک چې نه نیکانو نه بدانی وس کم خلق چې منون کې نه دي بلکې منکرین دا منکرین کې په شکل د مشرکانو کې وي کله يهودو کې وي کله نصاراو کې او کله منافقینو کې وي د دې لپاره الله زجر ذکر کوي زواجر ذکر کوي رټلې ذکر کوي د دې اقوال غلط دي د دې افعال غلط دي بری زواجر کله کله مؤمن سره زجر ور کوي من کله کله قران کې ذکر کوو په آیات کې زجر د لپاره د مؤمنانو دا ولی دی مؤمن کې تکاسل راغلی دا مؤمن متکاسل شوی نو د تکاسل په وجه باندې زجر راځي دا یو او یا اهل کتابو سره دوستانه کړي لکه د وسانه زمانه د ازمنګا د مسلمانانو سربراهان و د مسلمانانو سربراهان چې دي که تاسو ته کې مسلمانې او سه مسلمانې لیکن د مسلم سره دفاع کوي نه مکمل تعلقات د کافرانو سره دي نو الله زجر ورکړي زجر په دې معنی دی چې دین ته سپکو کتل و مؤمنه ځان ته مؤمن وې خزه دې بربنده ګرځي ځان ته مؤمن وې د خزه لباس ته هغه د يهودو د نصارا غوندې کړي ځان ته مؤمن وې ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى قران کریم وایي چې دغه شان ظهور مکوئ او نن ستا حالات ټول ګډوډ دي معنی زجر دی زجر مومن له پدې ور کوي چې دا مومن انفاق نه کوي مال نه لګي الله ول زجر ور کوي چې مومن ته ول مال نه لګي زجر منافقانو ته ور کوي دا منافق په باطن کې خبيث دی زجر ور کوي مومن پیغمبر پر ټوکی کوي زجر اهل کتاب لور کوي چې دای شرک کوي تحریف کوي عصیان د رسول کوي
حق پټي وشل نقض العهد کوي حرام خوري مداهنت کوي په دې باندې زجر ورکړي زجر ذکر کوي مشرکین وتا مشرک لا زجر ورکړي توحید نه مني رسالت نه مني صداقت د قران نه مني ایمان به یوم القیامت نه مني زجر په دې معنی ورکړي چې دا جی اتباع الاباء کوي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفنا عليه ابانا اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقالوا ربنا انا اطعنا ساعتنا وكبرانا فاضلنا السبيل زجر ورکی بقتل زجر ورکی مشرکین بقتل اولاد اولاد وجلو نظرا لآلهتهم دخل الهه د پر نظر کو قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا زجر ورکی په اقوال د مشرکین معنی چې رب العزت وی فلا تضربوا لله الامثال زجر ورکی بالافتراء په الله باندې دروغ وای او شو له خبره معنی زجر په دې معنی ورکی چې کوي ګناه وي په دې معنی الله رضا کیږي زجر مشرکین ته ورکی چې انکار کوي د قران کریم نه چې دا قران نو بیان او بل قران بیان کوي زجر ورکی مشرکین ته بیر رسالت چې دا پیغمبر په الله دروغ جوړي او دا د الله قران نه دی بلکې ځان نه جوړ کړی دی زجر مشرکین ته ورکی په انکار د باس معنی ويقولون متى هذا الوعد قیامت کله دی ان کنتم صادقین دارنګي فرق باطل او الله تخویف ورکی او دا تخویف دو قسمه دي تخویف دنیوی او تخویف اخروی تخویف دنیوی هلاکت د اقوام سابقه وګورئ عاد وګورئ سمود وګورئ پلانکی وګورئ پلانکی وګورئ دارنګ تخویف اخروی چې الله بل دا عذاب درکې دا عذاب بدل کې دا بدل کې په تخویف دنیوی کې الله په ذلت راوړي چې ذلیل وشي سپک وشي الله بدوانه غضب وکي او لعنت بدوانه وکي خجی او په تخویف دنیوی او اخروی کې عذاب برزخ هم برزخ کې ور الله عذاب درکې چې ملائک چې کله روح تی وباسي دا وخت کې عذاب ور کوي او په قیامت کې الله عذاب ور کوي په دغه مخالفین او منکرین معنی او حالت الله را ولی چې د ختم قلب وي ختم قلب په زړه مهر راغی دلته یو اشکال دا دی چې کله رب العزت یو سړی باندې مهر ولګاو نو الله عذاب به ولې ور کوي د دې جواب امام ابن قیم رحمه الله ذکر کړی دی امام ابن قیم دا مسله واضح کړی دا په بیان د دو مثالونو باندې یو مثال دا ویل دی یو سړی ساسته ډېر مزیدار واګي لپاره کې واچل سړی په سور شو په مزه بوزي تیزی بوزي لنډه دا استه خله کې واګي واچل تیزه په دغه اندازه تیز کې جواګي وشله وس در رب العزت خو خلا دا سره نسکور پری ودی سره ماتيږي ملای ماتيږي پوښلې چټه ماتيږي دا الله خو دا کارونه کول په اسره دل تیزول غیر ته د سړي اختیاریو دا کسان یو سړی ګناه کوي دا ګناه اختیاري ده یو ګناه وکړه ان المؤمن اذا اذنب ذنبا مؤمن سره چې کله ګناه وکي نو كانت نقطه سوداء في قلبه دا ګناه یو تور ټکی شي د پزړه کې و ان تابک توبه واسي وسقل قلبه زړه رګمال شي صفاش و ان زاد نو زادت او که ګناه به وکړه نو ګناه سیوا شي حتی تعالو قلبه دا ګناه د دې زړه په پاس زړه د پاس راوړي فذلک الران الذی دافع غرین دې چې قران ویل کلا بلران علی قلوب ما كانوا یکسبون
گناہ کولا نه کولا اختیاری امور دي گناہ کولا 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 حتی کہ جو اس طرح ګرځي دي اولی نصار اچل نصار چې سړی واچي خلک و د ورځې ستوري لکه د ورځې په ستور باندې څه کې چې د ورځې نو دا چې شیطان وته وي چې د ورځې ستوري به تکاري تر نصار واچي نو ورو دي شونډه خارق شروع د کله چې نصار لګ لګ واچي د شونډه خارق شروع د دې خارق نه روسته وي دا خارق مړکول غواړي په دې نصار کار نه کیږي سیګریټ هم څکل غواړي د کمرې څخه خارق شروع نو چیلم تزان د سوال غواړي غم څکل غواړي نو دی چیلم او دی سیګریټ د مکمل هغه خارق دپه نه کو لګونده کې چرس به چل غواړي سورو مترقیو کا چرس وڅکا دی چرس هغه خارق مکمل دپه نه کو لګونده کې هیروین او پاوډر کې چل غواړي چې کله دا سړی هیروین او پاوډر شو نو ته و چې وس اورور دا قصه پرې ده وتويه مولانا سب نشو کوله مونږ ته خاص وخت کې دوا کوه وښله خاص وخت کې دوا کوه دا کته د خپل شونډ کې د خارختی سيزونه نه چله دا کار رماینه کړه خارخ د کې نو خارخ د بزور ځان کې پیدا کړ کته ځان بزور نه ګرولې دا کیسه د کې نه کېده دانن چې پوډری شله څټ ډکوک هوای زه مولانا سے زموږ لپاره دعا غواړم دا ولی تاکه مخکې خارخ نو خارخ دی ورو روزان کې پیدا کاوه چې د اندازه ته ورسېد اوس جی که توبه وباسما نو نه قبلېږي ولی جی که هیروین او پاوډر نسکما نو یې نه رانځي زه مجبور یم چې وسې کم دا ولې تا دا مرض ولې ولګېدا دا مرض د دینه ولګېدا چې جید کتاب مطالعه کوم چې لګ نو سارواچو د کتاب ته یخ ناشته هم دغه وجه چې څونه نو سارین یا ټول مولین دي او بیا نو سار والا په سره ملاشته ځکه هغه ټول کتابونه کتلې دي یو بیا نو سار والا کتاب نه کتل دا یو شیطانی عمل دی چې دا دې سړی د خیسته شوی دی نو بس رو بیا د شونډې خارخ د دې د پانه شي کوله وته نو سار پرېدا یاره یې پرې خو دې نشم روزه کې چې کله روزه ماته کی نو چې نو سار کله واچل وته پلان کې پوښله چې کله ته راګه چادر بسر راوځي څه په ته چې لګ پلان کې راشه روړو اوشله خبر یک دنه په ولګي دا ولی دا جی ځان کې خارخ پیدا کاوه کدا خارخ ځان کې نه پیدا کې دا کاته نه کېدل خو په زور ځان ګراو دغه اندازې ته ورسېد اوشله خبره معنی تمنى الاقاله من ذنبه ولم يستطيعها ولم يستطيع یو سړی ځان عاشق کو جزجی عاشق دی تمنى الاقاله من ذنبه ارزو وکړه چې بیرته د عشق نه راګرځم ولم يستطيعها ولم يستطيع نه طاقت ولاره او نه راوګرځم ګناه کې چې وزر سړی ورننه ووت به د ګناه نشي راوته کمال وېدای چې ګناه ته ورځم او چې ګناه ته کله ورلې به تر وته نشي سین کې لامبو چې وسړی نه وای سین دی نه وړي او شو له خبره مال سین کې چې لامبو کله شروع کړه نورورو د سین کته ځان سره روان و چې یو څو غوپې ولور په دا سړی وای چې لاس را کوي دروم باسه لاس را کوي دروم باسه خو بیا نو څوک لاس ور کولې شو نه څوک راځتېش لامبو وهل د سړي خپل اختیاري امر کلامبو والو کړي دا خو اختیاري امر دی لیکن کله چې سین واغستو اختیاري ختم شي
دا اوس به اختیار شي ګناه د یو سړی اختیاري عمل دی اختیاري عمل له ګناه کې نه کې دا سړی اختیاري امر دی او چې یو ځل په ګناه کې ورډوب شول دوستا به ته وته نشي په تیر سبق کې ما ویلو هغه نل کې چې خلونه خدي اوس کده دې نل مالې چت نه لګولې روغ سره په نل چت ولګاو نل لکلک شونډي ولې سړی او تاواز کوي چې څنګه له خوګ دې کتل جواب نشي کولای سړی دغه خپس نیولې خپس د شپې به خپس کې ناشته خپس به کې سړی لاس خوځي نشي خوځولې خپې خوځي نشي خوځولې داجی خپس نیولې پوښله خپس یو تور غو شهر پسړي راځي خجي نو دې دا یو چیز دی دا سړی به اختیار دا یو قوت واهمه سړی به اختیار شي اختیار سړی نه وو فکر نشه اوس نشي کولای خجي نو یو مثال دا دی سړی په اسمان سوريږي نسوريږي استه ضعیف قلاري په قلاري پرې دي اسه تیز که اوس واګي وسره دي اس په قلارول شي اسه تیز که واګي وشلول اوس به اختیارش د قشان یو سړی ګناه کولا سړی به اختیار شو ختم الله علی قلوبهم بل طبع الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم وشل خبره معنی قصد قلوبهم دا تعبیرات دي دویم مثال خود لري یو سړی په لارې باندې تیرې دو یو خيسته شکل یې ولید یا د زنانا یا د الک یا یو بنگلې یو خيسته شکل یې ولید خو دې سړی نظر کته دې شکل ته دوباره ونه کته نظر یې کته نو چې کله نظر کته کو دغه حسین شکل په دې سړی څه اثر نشته دا حسین شکل چې دای څه اثر نشته دې سړی دوباره بیا وکړه دې سړی په دریم ځل بیا وکړه په څلورم ځل بیا وکړه دا حسین شکل راغی دې سړی په دې ځل کې راسخ شو کته ته نور خبره کې هغه لیلا ډېره خزه او شو خبره مانی خلک نور خبره کې مجنون لیلا د لیلا غونډه کې خزه نشته اټول لیلا قصه لیلا او مجنون او عبدالکریم او کېړه ټول ورځ په تاسو وتی داوله دې سړي بار قتل یو ځل یو قتل به وکتل دا قتل دې سړي اختیاریو یو ځل یو قتل چې قتل نه وکړ کېدو دوباره به وکتل چې قتل نه بیا ته بچ کېدې شو دریم ځل بیا وکتل څلو نو چې هر کله بار ګوري نو سړی د څه اندازې تورې سړی به اختیار شي د بی اختیاري په صورت کې دغه شکل د دې سړی په دې ذهن کې کېناست نو که خلک ډېرې خبرې کوي نو دا هغه شکل په ذهن کې ناست دا امور د دې سړی اختیاریو کچې د دې اختیاري کارونه نه کولای نو دا حسین شکل ذهن کې نه کېناست دا سوال د څوک نه کوي چې یو سړی په ځړ باندې الله مهر و نو خدای عذاب ولې ورکړي نه دا عذاب چې الله ورکړي دا په ګناوونو باندې ورکړي او ګناوونه د خلکو د اختیاري امور احوال د منقادینو د نیکانو خلکو حالت چې ده یو حالت په دای کې تشجیع چې مؤمن سړی کې شجاعت دویم حالت د دې بشارت د زیره بشارت دنیوي او اخروی او دریم تسلی دا او څلورم ربط قلب مومن سړی له الله بشارتونه ورکړي تسلی ورکړي ربط قلب ورکړي بشارت چې د کتاب کې ګورئ البشارت هي الاخبار عن حدوث الشيء لیکلی ما کان معلوم الوقوع دا غلط
ما لم يكن معلوم الوقوع لفظ دسره ما لم يكن معلوم الوقوع اخبار د پیدا کېدو د یو چیز ندی چې معلوم الوقوع نه به ورپسې اما اذا لم يكن معلوم الوقوع دا غلط دی اما اذا كان معلوم الوقوع د لم يكن په ځای باندې کان دی اما اذا كان معلوم الوقوع کله چې معلوم الوقوع وي نو لم يكن بشارت نه ده بشارت نه وي بشاره خو دې ته وي چې تا دا شی معلوم نه چاله خبر درک او شو د خبره مانی یو سره چا خوا دراغه ته ویل وروره تعالی زیر تا ته یو بشارت یو زیر درکو دا سره خوشاله شو چې څه زیر ورکړي وته وای ورځ ده نو چې دا وته ویل دا ته خر بچي ورځ دا ما ته پته چې ورځ او شو له خبره مانی خجی دویم سره راغو ته ویل وروره زیر درکوم ستا چې کوم پلان کې دوستو هغه مې په ثوابي اړه کې ولید او روانو ستا ملاقات دا سره خوشالم شو او دا سره په انتظار دا سړی کې دی چې سره ټیم راځي دې ته بشارت وایي بشارت هغه اخبار دی چې معلوم الوقوع نه او که معلوم الوقوع نو بیا بشارت نه دی او شو خبره مانی د دیو جنا امام ابن عربی ذکر کوي بشارت اخبار عن المحبوب ده نظارت اخبار عن المکروه ده خوشله او دا بشارت قبل الدعوه راځي او بعد الدعوه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب او د بشارت د پاره سورتونه ده سورۃ المؤمنون اول سر کې وای قد افلح المؤمنون په اخر کې وای انه لا يفلح الكافرون سورہ کوثر سورہ فتح او دا بشارت دو قسمه ده بشارت دنیوی او اخروی بشارت دنیوی دا کم ده الله مسلمانانو ته بشارتونو دنیوی ډیر کم ورکړي هغه فقط دې په ذکر کې چې اطمینان قلب راشي وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم بشارت اخروی د دې په باره کې مستقل سورتونه دي د بشارتونو او د زیرو اخرویو تسلی صلا یسلو معنا د ټکور ده تسلی که تسلی دی وجه نوای چې د سړی ټکور وشي یو سړی کور کې غم راغی ته تسلی ولور کا تعزیه وکړه کو تعزیه او تسلی دې ته نه وي چې خلک ستومانه خلک ستړي کړي اے ورور الله کسان روان دي یو وی دوا وکړي خلک ستړي کنه یو وی دوا وکړي هغه وی دوا وکړي بلوی به دوا وکړي دا وی بلوی د جمع دوا وکړي دا به خلق ته بګوري ک لس راغلو لزل ولا خپل مخ مسکه او شو له دا خو تسلی نه دې توای د خلق په تکلیف کې اچل او شو له خبره مانی تکلیف کې به خلق نه اچي الدين يسر دین خو آسان شه ده دین کې ګرانواله نشته ده تعزیه او تسلی ټکور ته وي ورشه سړی تسلی ورکا ته څو خبرې وته وکا دې سړی لکه وېسا دې سړی له میوه وېسا دې سړی له ډوډۍ وېسا دې سړی ته دعا وکا په دې تسلی راځي خو لیکن څنګه ول نه او شو خبره مانی یو لیونی په لاس کې چیرته پیاله وا نو خلکو یو ځل ویلا ایماندارو دوا وکړي هغه پیاله چې خودله نیمه پیاله په واوخته نو دیم لاس راخل به چې आवाज سره بوډوي دوا وکړي دا لیونه وي به په وخېږي به په وخېږي به په وخېږي او شو خبره مانی چې دا په ما باندې هم چټول و
سیبا دوانه دا د خلکو تعذیب دی یو تسلی دا یو خلکو تعذیب ورکول نو تعذیب جدا چیز دی او تسلی جدا چیز دی تسلی او تعزیه حدیث کی راضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی تعزیه ورلې سونه ثواب چې الله هغه د مړي خاون لور کوي دون ثواب الله تعالی درکړي او تعزیل چې ورزین په نیت د ثواب ورزه چې دې کې الله مله بدل راکړي او شول خبره مانی خجی نو تسلی اصل معنا ټکور صلا یسلو ټکور ور کول مسلمان چې دین بیاناو ضرر ته ورسید نن جی په جیلونو کې مسلمانان پراته دي په جیلونو کې ځان مسلمانان نه د مسلمانان سړی نه د مسلمانانو زنانا د مسلمانانو ماشومان او په قسم عذابونو باندې معذب کړي دغه خلکو له تسلی ورکول د ثواب تسلی ورکول نیکانو خلکو ته مؤمنانو ته نبی ته حق بیان کړه دې دین بیان کړه پرې د تکلیف رسیدل دي نو تسلی بالنجات چې الله به د معاصیو خلاص تسلی په دې معنی چې ستاده مخالف الله نه اسنابود کی و شو خبره معنی نو دی وجنا تسلی راځي قران کریم کې ځای په ځای باندې مونږ ویو په دې کې تسلی د نبی ته په دې کې تسلی د مؤمنانو ته دارنګ مؤمن سړی باندې تشجیع راځي تشجیع مع ترغیب تشجیع کلکشا بادرشا بغیرته کېږه ما او شو خبره مانی چې ما او چاچا یوازې غلان را پات ارسرانه یو او شو خبره مانی یو غل په دو کسان را پاتېدل نو چای ته پوسو کی چلکه غلط مې را پاتې نو تاسو لاس نشو خزول هغه نه جی ما او چاچا یوازې غلان را پاتې یو غل نه غلان جوړ نه ډېر به غیرت کېږه ما تا قران یو قران دې زده کا نو شملن او لنګ زپ در کې د سبحان قران را واخلا دا قران خلکو ته بیان کړه خلک د نارواونه بچ کړه او ورسره مصائب بدمای راځي نو مصائب برداشت کړه او شو خبره مانی واقع ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام او د انبیاء وګورئ د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام حالت وګورئ د ابراهیم علیه السلام ورته گزارل او نوح علیه السلام نه نیم سو کال بیان کړل او شو خبره مانی د توحید په طرف باندې دعوت ورکو وکانه وحیدن فردا وما خاف حتا القوه فی النار یکی واجده د اچانن دی ریدل تر دې پور چې ورته گزار کا قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراهیم او نوح علیہ السلام دعا قومه الى عبادت الله وحده قوم د الله عبادت تراو بالا حتی استهزئوا به حتی استهزئوا به په دې پور ټوکه وکړي فقالوا مجنون وازدوجر داخله ونه رټل شي او کذبوه وارادوا به کيدن وجعلناهم الاخسرين ونزل عليهم عذاب مقيم راغه پاره باندې هود علیہ السلام قد انذر قومه من الشرك شیخ صاحب وای فکان یکلم الواحد قوما عطاشا على دمه یو کس ده یو د خلکو صدا سے ټیټ خبره کوي تبوی چې دا مکمل جماعت ده ان ابراهیم کان امه قانتا د ابراهیم علیه السلام رب العزت تعبیر په امت سره امت سره لکه یو امت چې لګي نو ابراهیم علیه السلام د قشان لګیو اذا قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون څومره ټیټ خبر انتم واباؤكم في ضلال مبين تاسو استاد پلاران ټول گمراهان یو کلم الواحد قوما عطاش على دمه یو کس خبره کوي خو یو کس ده او مقابل کې ټول قوم ده
او قوم په دسه اندازه باندې ده چې عطاشن علی دمه تګی دي چې نه به کلس کو لیکن ټیټ خبره کوي نو تزان کې شجاعت پیدا کړ هود علیہ السلام ول فقیدون جميعا وما خاف منهم دون يريد ولا حذر من الهتهم قوم تو ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء ربط القلب مسلمان سړی راځي مسلمان سړی زړه الله محکم کی او دا اخیرنۍ درجه ده چې مؤمن سړی دغه مرتبه ته ورسی چې د دې زړه محکم شي اهل بدر ته یو ځل الله ور اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم او بدرانو څه عمل چې کوي وی کوي ما تاسو بخنه کړی دا ولی دا انتهایی اعتماد در رب العزت دی مانا ان قلوبکم لا تمیلو الى المعاصی ستاسو زړه ګناه ته میلان نه کوي او شل خبره مانی او ربط ماخوذ د ربط الفرسنا ربط الفرس شده بالمکان اغه کې وتاړه وربطنا على قلوبهم من دې په دې زړه معنی کلکواله راوست لولا ان ربطنا على قلبها ربط قلب چې راځي نو په څه راځي یو راځي اطمینان به ذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب او ربط قلب راځي چې سړی پرې الله ته کوي و الى الله المشتكى و الى الله المشتكى او شو خبره معنی یو بل حالت دے چاغی تا حالت ولیکیږي چې نیکان او بدن به شریک دي چاغی ته ابتلاء بالنعم والنقم ابتلاء بالنعم والنقم دومره د امتحان الله په مسلمان راولي کافر باندې راولي او کافر باندې چې امتحان راوځي دا به تور تعذيب مسلمان باندې چې راځي دا به تور امتحان د رفع درجات او شل خبره معنی ابو منقادین معنی غا احوال راځي چې سورته انعام ذکر کړی دي سورته انعام شپږ عقبی ذکر کړي اولنې عقبه چې کله مسله کې خلق بتا تراغون شي وتوایبا اها اولای من الله علیهم من بیننا طالبا یوم یې تیر کړند اوس په تامنې حساب وشد مونږ لولي مولین دغه مسله نه کوي دا یو مقام دوی مقام دا مسله ارورز مو بیان چې ارورز لګي مسله کې نور څه دیني دی او بابا څه نشي کولای ول نور مسله نشته وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین دریم مقام ته وای دا مسله د چانس د کړي دا مسله ته د کړي چانه ستا استاد سره نو دا پلیت سره خجی نو قران ذکر کوي د دې په باره کې اتبع ما اوحي الیک من ربک لا اله الا هو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم د مشرک الها ته وکنځل نه کوي او څلورم عقبه چې دا هغه دادا چې د دنیا مخلوق براغون شي مولان پیران ستاد کافر کول لپاره یو بوای کتاب کې راغلي دي وشل درګور باشد زندگی چون زندگی امروز هم کونجش نشین بر قبر مرده بدان المادنر چنچن پیجنی ولی تصغى الی افیت الذین لا یؤمنون بالآخرة نور بوتوی خاموش چپ شئی کتاب کې کتابوں کې مسله راغلی جواز د استمداد ما یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات د دې جواب ده فغیر الله یبتغي حکما غیر د الله طلب کوم بل حکم الله قرآن کې څه مسله ذکر کړل په رد شرک تبایاتونه بیان کړي خلق به توای چې مولانا صاحب ډیر خلق د مخالف دي او ته ځان دې رب العزت وای وان تطيع اکثر من فی الارض يضلك عن سبیل الله وشله پنځم عقبہ کلی کې به اکابر راجم شي وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمیها راځي چې سړی جیل ته واچو د دین اخلاصي ګناه
وقالوا اشتكوا الى القضاة فإنهم وإلا اشتكوا الى السلطان وشل خبر مانی او شپږم عقبہ چې کله ته بیان کې نو بس ظالمان به ظالمان خاطور شي نیکان خلک وستا مرګري شي دا عقبات دي او استلال قران کریم ادخال الہی ادخال الہی اگر کلام ته وای چې عام کتابونو کې ته جمله معترضه وای داوت ادخال الہی ادخال الہی هغه کلام دی چې په واقع په منځ کې یو جمله راوړې شوی وي چې د ما بعد او د ما قبل سره مناسبت نه وي وسمخ کې واقع او رست واقع سره مناسبت نه وي دې توي ادخال الہی سورۃ عنکبوت راوړو سورۃ عنکبوت سورۃ عنکبوت کې واقع ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام 14 آیات و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا وذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوا واشكروا له اليه ترجعون تر دې مقام پورې د ابراهیم علیه السلام واقع را ورپسې څوي و ان تکذبوا او کله مکه خلق کو چر تاسو تکذیب کوي فقد كذبوا من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين بیا ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده دسه آیاتونه چې زی دا چې درش آیاتونه برابر شي درش آیاتونه رستوي فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه د تواقف د ابراهيم عليه السلام شروع شو د ولسم آیات نا تر درشتم نمبر آیات پورې دا جملې چې دی دغه کلام الہی وای ادخال الہی وای ادخال الہی هغه جملې دي چې واقع په منځ کې بیان شي او د مخ کې او د وروسته سره ربط نه وي قران کریم کې اثبات د داوی چې کوي د پر امثال بیانې امثال راوړي د وجه د وضاحت نه ځکه عرب وای الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام او کالناقه بلا زمام ممثل ذکر کې مثال نه لکه اصل واجب کې نشته ده او وخره پای کې چرتا پیزوان نشته ده چې په کوم طرف لاړه نو دغه شان د داوی د وضاحت د پر الله امثال راوړي او دا مثالونه قران کریم کې امام ابن قیم وای دا څلور څولېخ امثله دي څلور څولېخ او دا مثالونه چې ذکر کړي څلور څولېخ اکثر مثالونه د دوه چیزونو سره دي د وبو سره او د ور سره وبو کې یو صفت ده د مړولو د تن دی او دویم صفت په کې د غرق ده سړی غرق کوي دغه شان کله حق تابع شولې نو تن د ماتيږي او کله حق خلاف دی غرق کیږي خجی دویم تشبیه ورکړي د ور سره مثال د ور سره ور کې یو صفت ده د پخولو د ګرمولو یخنی شي ګرمېږي شاید له پخې او بل صفت پکې ده ګوره تحریک سره سوځي کله حق تابعداري وکړه نو ته ډېر خیسته جون تیر کې او کله حق خلاف دی وکړه نو د سنت چې الله دې معذب کړي تر دې مقام پورې بعض اصول بیان شو او ان شاء الله الرحمن پاینده درس کې حکمت د قصص القرآن د دې بیان کو او شل خبره مانی او مسله د نسخ را روانه ده داګه بیان کو